السلام علیکم مینوال، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو، په پېښور په کیسهخوانۍ په بازار په جومات کې دننه چې کومه واقعه شوې او کم چې زخمیان دي او کم چې عزتمنو شهیدان شوي دي، نازي اقبال په لندن کې دغه کسانو ته داسې پیغام او داسې دواګانې کړي دي او په خپله مڅ عزتمن په سرو سترګو باندې په ژړا شوې ده او ویلي دي چې دا ظلم او زیاتې شوې دي. راځئ مینوال، د نازي اقبال لوی ویډیو تاسو په خپله باندې کتلی شئ. موږ سره په دې ویډیو کې تاسو ته ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګینه وکړم. تاسو کو چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل ته سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهه چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو، نازي اقبال چې د پښتو ژبې یوه مشهوره سندرغاړې ده چې دا لندن ته تللې ده. عزتمنو، د لندن کې چې په پاکستان کې هر کله داسې حادثه مخې ته راشي یا چا څه ظلم وشي یا زیاتې وشي، مینوالو نازي اقبال خپل خفګان ښکاره کړي او د هغه کس سره خبرې اترې وکړي او د هغه اواز اوچت کړي، د هغه پیغام ټولې دنیا ته مخې ته کېږدي چې څنګه عزتمنو په پېښور کې دغه حادثه مخې ته راغلې ده. په جومات کې دننه دی کې ډېر کسان عزتمنو شهیدان شوي دي، ډېر زخمي شوي دي چې نازي اقبال د لندن نه همدغه شانتې پیغام دغه کسانو ته خور کړی دی چې چا کوم کسانو چې دغه غلط کارونه کوي، هغوی ته ویلي دي که چېرې تاسو داسې کارونه کوئ نه شئ چې ټول کسان لندن ته لاړ شي. نازي اقبال چې زه په خپله هم دغه شانتې د جنګ جګړې نه د دغه د لاسه لندن ته راغلی یم، دلته ښه ښایسته ښه امن دی، ښه ښایسته زندګي تېروم. خو عزتمنو دا خبرې هم کړي دي چې کومو کسانو دلته دا غلط کارونه کوي او خلک وژني او دلته ځان مرګي کوي، نو باید چې د دوی د بنیاد معلوم شي او دغه کسان دوی ونیول شي، دوی د په سریان په چوک کې پانسي کړل شي، دوی د معاف نه کړل شي. عزتمنو، نازي اقبال دا هم ویلي دي چې زه هر کله پاکستان ته درشم نو دغه زخمیانو سره به میلاویږم او چې کوم شهیدان شوي دي د هغوی مور او پلار سره به ملاقاتونه کوم او چې څه مدد مې د وسه کېدو هغه مدد به مو سره کوم. مینوال، زموږ د سره تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهه چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.